الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یقینا کامیاب دی مومنان، آغا مومنان چاگی پمانزه کی خشوع کی، فقلار موز کی، پتوجو موز کی، د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په طریقه موز کی. او هغه مومنان کامیاب دي چې ځان د پالتو کارونو او د عبثو کارونو د پالتو خبرونو ځان ساتي. او هغه مومنان کامیاب دي چې هغه زکات ورکوونکي دي، د خپل نفس پاکي اختیارونکي دي. او هغه مومنان کامیاب دي چې هغه د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي، د ګندو د کیسټو نه ځان بچ کوي، ګنده خبرې نه اوري، ګنده سيزونه نه يني. ها کوم چې الله حلاله طریقه را لګلې ده د خواهش پوره کولو د پاره، هغه خپل بیبيان دي یا شرعي وینځ دي. نو فدې کې دی ملامت نه دي. د دین علاوه چې څوک نور لارې لټي د خواهش پوره کولو د پاره، نو دغه خلق یقینا زیاته کوونکي دي. او هغه مؤمنان کامیاب دي چې هغه د امانتونو او د وعدو خیال ساتي، امانتونه پوره کوي او وعده پوره کوي. او هغه مؤمنان کامیاب دي چې د منځونو حفاظت کوي، پټې موز کوي او صحیح موز کوي. نو دغه خلق وارثان دي، هغه کسان دي چې دیو ته جنت الفردوس په میراث کې ملاو شي او په دې کې به ټول عمر وي خوشالي وي. زه محترم ورونو تاسو ته د مانزه په باره کې یو څو خبرې عرض کوم. دا مونځ چې په عربی کې ورته صلا وایي، دا د اسلام په بنیادونو کې دویم نمبر بنیاد. اول کلمه شهادت او دویم نمبر مونځ، دریم زکات، څلورم نمبر روزه او پنځم نمبر حج. دا مونځ یو داسې عبادت دی چې د الٰه العالمین دا څومره مخلوقات چې دي او دا ټول مخلوقات د الله کوم عبادت کوي، نو د مسلمانانو دا مونځ د دې ټول مخلوقاتو د عبادت یو ماډل دی، یو نمونه ده. لکه مثال په تور د الله تعالی په مخلوقات کې دا غرونه هم دي او دا ونی هم دي. دا ونی هم د الله عبادت کوي، الله ته ټول عمر په قیام ولاړ. دا غرونه هم د الله عبادت کوي، دا ټول عمر الله ته په قیام. نو د مسلمانانو په دې عبادت کې چې مونږ دې په دې کې قیام شته او قیام پکې فرض دی او ضروری دی. د الله تعالی صدا سي مخلوقات دي چې ټول عمر الله ته په رکوع باندې دي،
لکه دا څومره حیوانات چې موږ وینو چې کوم حیوانات په څلورو خپو ګرځي نو ګویا چې دا ټول عمر الله ته په رکوع باندې. نو د مسلمانانو په دې عبادت کې چې مونږ دې په دې کې رکوع شته او دا رکوع کې فرض ده او ضروري ده. د مسلمانانو دا په عبادتو کې چې کوم مونږ یو ډېر اهم او ضروري عبادت دی په دې کې سجده شته او د الله تعالی ستاسو مخلوقات دي چې په ټول عمر الله ته په سجده دي لکه دا ماران دا میګیان دا میان او دا څومره حشرات چې دي ګویا چې دا عمر بر الله ته په سجده باندې دي. نو په دې عبادت کې سجده ده او دا سجده فرض او ضروري ده. الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعين. مونږ قائم کوي، زکات ور کوي او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه. نو دا د الله تعالی د دې غوندو مخلوقاتو د عبادتو یو ماډل دی چې مسلمانې پیش کوي الله. دا مونږ د عبادت دی چې دې کې الہ العالمین مونږ ته نظم و ضبط بیانوي چې د مسلمان زندگی به اسی بیډنګ زندگی نه بلکې د خپل امیر په حکم باندې با دیو کار کوي. دې وجنه په دې مونږ کې مونږه د خپل امام خبره مونږ چې امام کله الله اکبر وای نو مونږه نیت وتړو چې الله اکبر وای مونږ رکوع لزو، چې الله اکبر وای مونږ د سمع الله لمن حمده وای مونږ د رکوع نه راپورته شو. دغه شانتي سجدي لزو، د سجدي نه راپورته کیږو، سلام ګرځو. نو دا مونږ ته یو نظم و ضبط راخی چې د مسلمان زندگی به د نظم و ضبط په دې مانځ کې مونږ ته د فاقه تعلیم چې سړی به پاک او صفا او ستره به مسلمان ګرځي، د بدن به پاک وي، د جامه به پاک وي، د چې کوم ځای کې موږ کې هغه ځای به پاک او دغه شانتي په دا موږ چې نو دا مونږ ته تعلیم راکړي د دې خبرې چې د مسلمانانو زندگی به د یو مجاهد غوندې زندگی لکه څنګه چې یو مجاهد د خپل امیر حکم مني نو دغه شانتي به دا د خپل امام حکم مني او هغه خبره مني. دې مانځ کې الہ العالمین مونږ ته دا تعلیم هم راکړي چې په دې مانځ کې ګوره مونږ څه خوراک نه کوو، خبرې نه کوو. نو ګویا چې دا مونږ ته د دې خبرې تعلیم راکړي چې مسلمانانو باندې کله روزه راشي نو په روزه کې د خوړل سکل نه کوي، په روزه کې د خوړل او سکل نه کوي، په دې مانځ کې مونږ څه خوړل سکل نه کوو. او دا مونږ ته د اجتماعیت درس راکړي چې د مسلمانانو زندگی به د اجتماعیت وي، یو په جماعت کې راجم شي او د یو بل حالاتو هم خبر شي، چاته څه مشکل وي د مشکل نه خبر شي، د چا څه خوشحالي په خوشحالي کې شریک شي، هغه نه روستا دیو ته خبرو شي یو ځکه تراغون شي. دا مونږ ته د اجتماعیت درس راکړي. نو دا مونږ د ډیرو فائدو او د ډیرو منافعو یو مجموعه ده. مونږ هغه مونږ دی چې په صحیح طریقه باندې ادا شي د دې اجر او ثواب ډیر زیات دی. د مانځه ډیر زیات فضایل دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په یو داسې ځای کې اوسېږي چې د هغې د کور مخې ته یو نهر بهیدلی او په دې نهر کې دی په ورځ کې 15 وخته لامبي. نو آیا د په بدن باندې به خیرې پاتې به نه شي؟ دغه شانتي چې یو څوک په صحیح طریقه مونځ کوي د ګناهونو نه به پاک. مونځ داسې عبادت دی چې دا دې ته د اسلام بنیاد او ستن ویلې شوې ده. او کوم سړی چې مونځ نه کوي نو د هغې په باره کې علما کرام وایي او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دغه خلک د اسلام د دایرې نه خارج کیږي. مونځ چې څوک په پابندۍ سره کوي او د مانځه خیال ساتي د دې زندگی ډیره د آرام او د سکون زندگی تیریږي. په مانځه کې څه فرایض دي، په مانځه کې څه واجبات دي،
په مانځه کې څه سنن دي په مانځه کې څه مستحبات دي خو د مانځه د پاره نه مخکې یو څو شرطونه دي اولنې شرط دا دی چې دا سړی به مسلمان وي چې اسلام یې نه راوړی نو د هغه مونځ نه قبلیږي اول به د مؤمن وي دویم دا ده چې دا سړی به لیونی نه وي په لیوني باندې د الله تعالی دا حکم نشته دا به معشوم نه وي په معشوم باندې د الله تعالی دا حکم نشته ها که معشوم دسی چې هغه څه ښه بد پیژني او مونځ کوي نو د هغې ثواب مور پلار ته ملاویږي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو ماشومان 7 کالو ته ورسیږي تاسو ورته د مانځه حکم کوئ او چې 10 کالو ته ورسیږي او مونځ نه کوي نو په مانځه ولا مناسب سزا ورکوي چې د مانځه عادي جوړ شي او د مانځه عادت واخلي مونځ یو داسې عبادت دی چې دا عبادت په صحیح طریقو باندې وکړي نو انسان د نورو ګناهونو نه منع کوي الله تعالی فرمای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر دا مونږ انسان د بدو نه منع کوي او د بے حیايۍ نه دا مونږ کې داسې تعلیم دی چې دا تا د دې نه منع کوي چې ته د بے حیايۍ کارونه باندې کوي او ناروا کارونه چې الله په خپه کیږي هغه کارونه باندې کوي الله تعالی فرمای موږ قائم کوي او مشرکان به جوړيږي د مانزه د پاره د ټول نه مخکې د اوداسه ضرورت دی چې مسلمان به اودس کوي کله ته د غسل ضرورت نو غسل به وکي په غسل کې 3 فرایض دي چې خلیه ته به واچي که روزه نه وو نو خې غلغلی به وکي او که روزه نو اسه خلیه ته به واچي دا پوره ده او پوز ته به واچي خډک چنګبو او ټول بدن بخپل وینځي دا 3 فرایض دي په غسل بیا به اودس کوي اودس کې چې یو سړی اودس مات کړي نو په بو استنجا کړي یې په کمرو باندې استنجا کړي نو اره یو یا په دوانو باندې کړي نو استنجا به کړي داغه نرسته بدا مانګزار مخ وینځي او بیا به خپل لاسونه د سنگلو سره وینځي او د سر مسح کوي او خپې وینځي د دې حکم الہ العالمین مت په قران کریم کې فرمایي او داګه د پاره د بیا چې کوم سنن دي دا اوداسه د پاره اولنې سنت دار چې بسم الله بک د هر یو کار په شروع کې بسم الله کوا اکار کې برکت وي او دا اوداسه په شروع کې خامخه بسم الله کې د سنت دغه شانتی خلی توبه چول سنت دي پوز توبه چول بیا درې زله بیا هر یو اندام درې زله انزل او ټول لاسونه د سنگلو سره وینځي درې زله د سر ټول سر مسح وکي او خپې وینځي د پړکو سره او د سوشي کوم ځای کې چې ته موږ کې هغه ځای هم پاک دي ستا جامم پاک ده او دغه شانتي ستا دومره جامه شته چې ستا عورت په پټيږي د زنګانه نواهله تر نامه پوری دا حصہ پټول خامخه ضروری دي د دینه علاوه بدخې جامې کوشش کې چې خبا پرده جامې او سړی اغوست بیا د مانځ د پاره اذان کیږي دا اذان یو اعلان دی چې مسلمان پدې کې د مانځ ته راوخته کیږي او د الله حکم ته را بلل کیږي نو اذان به چې اذان ویل شي نو بیا با د مانځ د پر اقامت کیږي او کله اذان الفاظ موږ زده کو نو ډیره خدای د هر مسلمان ذمہواری ده چې موږ اذان موږ داسې کولای شو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک اذان وای نو د اذان دومره ثوابونه دي د قیامت په ورځ به د سټ د عزت په انداز باندې لوړ وي. او وای چې که څوک د اذان د ثوابونو نه خبر وي نو په دې خپل منځ کې به حسنه کولې او په نمبر به هر چا اذان ویلې. اذان به هر عزتمن سړی چې په کلی کې مشر سړی عزتمن سړی نو هغه به اذان وي. اذان چې وشي نو لږ وخت ورکول پکار دي چې خلک او د سونه وکي ځان تیار کی او منزل راشي. دا هغه دروسته به اقامت وشي. اقامت چې وشي او خلک راشي نو کوشش بدا کیږي چې صفونه برابر شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو صفونه برابر کوي. کوم خلک چې داغي صفونه برابر نه نو کې دې شي چې الٰه العالمین داغي زونه کاږي. د سب کوشش وکړي چې سب بالکل برابر وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سووا صفوفکم تاسو خپل صفونه د مانزه برابر کړئ. نو خو صحیح صفونه په مانزه کې نږدې ودرېدل. زمونږ اکثرونه خصوصا د پښتانه چې راشي نو د سیمنز کې حصہ لار پریدي. نو نبی علیہ السلام فرمایي شیطان لپاره کې ځای مپریدي او نږدې ودرېږي. نو د سب خیال ساتل پکار دي. موږ چې موږ کو نو پکار دار چې موږ د مانزه الفاظ خو صحیح الفاظ وایو او کوشش دا کو چې په توجه مونږ کو. یو سړی مونږ کوي او په توجه نه نو هغه مونږ نه قبليږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي. دا چې مونږ کوي لکه چې مونږ کوم. یو ځلې د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ته یو سړی مونږ کو او صحیح مونږ یې ونکو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل قم فصلی فانک لم تصلی. پس مونږ کوم نه دی کړی نو پاغي باندې بیا مونږ کو بیا غد سے غلط سنت مونږ کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل قم فصلی فانک لم تصلی. پس مونږ کوم نه دی کړی درې ځلې به مونږ کو. بیا ته نبی علیہ السلام طریقو خودلا چې ګوره قیام بساداسي رکوع بداسي د رکوع نه چې پورته شي نو حتی تطمئن قائما لك خف قلارا ته ودرېږي بیا سجدې لاړ شي بیا لکینی بیا بل سجدې لاړ شي نو په طریقه هغه ته موضوع خودو. نو موږ چې موږ کو نو موږ با په صحیح طریقه باندې موږ کو. زمونږ با په مانځ کې قبله ته رخ برابر وي. زمونږ نیت وي نیت د پردا ضروری نه ده چې خامخا موږ په خله باندې الفاظ وایو چې نیت میکړه د اخلاص او 2 رکعات فرض د سحر موږ کوم. دا لازم نه ده خو چې ته په ځل کې نیت وکې نو بس دا پوره ده او نیت خو ضروری دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات. عملونو دار مدار په نیت باندې دي. نو چې زمونږ نیت برابر وي او موږ په ځل کې نیت کړی او بیا موږ په مانځه ودرېږو. خدا کوشش وکړ دی چې موږ داسې موږ ونکو چې څوک د امام نه مخکې شي. کله چې کم سړی د امام نه مخکې شو دا موږ مات شو دا موږ الله ته قبول نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم خلق د امام نه په مانځه کې مخکې کیږي نو دوی خوخه ده چې الله تعالی د دې د سرونو نه د خر سر جوړ کی. دومره سخت وعید او سخت زورنه شوی ده چې کم سره د امام نه مخکې کیږي کې دې شي الله تعالی ول د اثر د خر سر جوړ کی. د امام نه بسوک نه مخکې کیږي کم سره د امام نه مخکې شي په مانځه کې هغه موږ مات شو. دویمه مسله دا ده د امام سره به سم امنځي د امام سره به موافقه امنه کې. موافقه دا چې څنګه امام نیت تړي ته سم د دغه سره خبرګ نیت تړي د امام سره خبرګ وکول زی د امام سره خبرګ را پورته کیږي دا منه ده. ځکه تابع د امام متابعت واجب دی. متابعت دې ته ویل کېږي چې د امام نه روسته دي. امام چې نیت وتړي دا نه روسته به نیت تړي. امام چې رکوع لزي دا نه روسته به رکوع لزي. امام چې سجدي لزي دا نه روسته به سجدي لزي. دې ته متابعت وي او دا متابعت واجب دی. خو مخالفه به عام نه کوي. مخالفه دا مطلب ده چې د امام نه ډیر لیټ پاسه د امام نه ډیر لیټ چې نو سلام ګرځي نه
په نږدې وخت کې په امام پسې ځي. دا څلور خبرې دي. یو دا د امام نه مسابقه څوک نه کوي، مخکې کېږي به نه مونځ یې ماتېږي، د امام سبق برګ نه ځي، موافقه به ورسره نه کوي، د امام نه به مخالفه نه کوي، ډېر لیټ کېږي به نه، خو د امام به متابعت کوي. او متابعت دا ده چې امام پسې به وروسته په نږدې وخت کې ځي. بیا چې کله مونږه دې خبرو خیال وساتو او مونږه چې دنو په مانځه ولاړ یو، نو په دې مونځ کې قیام چې دنو دا فرض دی. بغیر د قیام نه یو سړی روغ رموټ دی او دې په ناستې فرضي مونځ کې دا مونځ نه کېږي، دې به په مانځه کې خامخا ودرېږي. او بیا به د رکوع خیال ساتي، د رکوع پکې فرض ده، سجده پکې فرض ده. دغه شانتي په مانځه کې قرأت فرض ده چې د قرأت قرآن کریم به پکې وای، او بیا به په مانځ کې د سکی دغه شانتي چې د قید اخره به فرض ده. او نور هم د واجبات دي چې هغه هم څوک پرې دي، نو داغې نه چې نو داغې مونځ ناقص دی، بلکې مونځ نه کېږي. ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو صحابي باندې مونځ راګرځولی، نو د مانځه به داسې خیال ساتل کېږي چې په صحیح طریقه باندې مونځ وکړو او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونځ وکړو. چې کله مونږه الله اکبر ووایو، مونږ په امام پسې ودرېږو یا څوک امامي او هغه مخکې شي، نو شروع به مونږ د دې نه کوو چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. د دې معنا دا ده سبحانك اللهم فاکد تعالی ای لوی خدایا، وبحمدك وسنا د تعالی، وتبارك اسمك برکتی دې نوم ستا، دسه باندې چې مبارک دې نوم ستا، د الله په نومونو کې مبارک نشته. وتعالى جدك لوی د شان ستا، ولا اله غیرک او نشته لایق د عبادت بغیر ستانه بل څوک. دین وروسته بیا موږ تعوذ او ځکه چې قران شروع کیږي، د قران چې شروع کی د خپل خلوه پاکه کې، د قران چې شروع کی دا غنه مخکې د الله نه چې دنو د الله په نوم په پناه واخلي چې الله د شیطان نه بچ کې شیطان باندې پریدي. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه واړم په الله سره د شیطان رټلې شوی نه. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان دی او زیات مهربان دی. بیا په سورې فاتحه شروع کیږي الحمد لله. بعض خلک الحمد وای، دا خطا دی. الحمد لله ټول صفاتونه الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی، الرحمن به اندازې مهربان دی، الرحیم زیات مهربان دی، مالک یوم الدین بادشاہ مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د قیامت دی. مالک هم ویل شي، ملک هم ویل شي. ملک یوم الدین معنا بادشاہ، مالک معنا اختیارمند، خو مالک ویل خطا دی، مالک بنوي مالکی دا خطا دی. مالک یوم الدین باد چې د اختیارمند دی د ورځې د قیامت. ایاک نعبد خاص تا بندگی کو، و ایاک نستعین او خاص تا مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، او خیا مونږ ته لار سما. صراط الذین لار دغه کسانو انعمت علیهم چې تا به مهرباني کړله، چې هغه پیغمبران دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، چې نه دی غضب شوی په هغوی باندې، دغه کوم چې پیغمبران او صدیقین شهدا دي هغې ته الله ستا غصه نه ده شوې، ادا ګمراهان نه دي. یو معنا دا ده. او دویمه معنا دا ده چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله د هغه خلکو لار نه غواړم چې کوم خلکو باندې ستا غصه شوې ده چې یهود دي، الله د هغه خلکو لار نه غواړم چې کما گمراهان دي چې عیسایان دي، د عیسایانو لار نه بچ کو، د يهود لار نه بچ کو. او دې په اخر کې امين، ای الله زموږ د دعا قبول کړي. په زورم امين ویل شي او کڅوک لګ ورور امين وینو هم جایز دي. دین وروسته بیا مونږه شروع کو په هر یو قران کریم یو سورت ویلې شو، آیات ویلې شو. خو عام طور زمونږ د پښتانونو چې موږ یو سورت یاد کړی دی، نو کم سے کم چې د دې خو موږ ته معنا معلومي، هغې ته سورت اخلاص وایي. قل هو الله احد، ووایه ای نبي چې الله یو دی، الله الصمد، الله بې نیازه دی، بې حاجته دی، لم یلد، د الله بچي نشته، بچي نه دي زېږولی، ولم یولد، الله هم د چا نه پیدا نه دی، ولم یکن له کفوا احد،
نشته دلته په مثال هیڅ کو د الله په مثال څوک نشته بیا دا غي درست موږ رکوع لزو نو په رکوع کې موږ وایو سبحان ربي العظیم پاک دې رب زما چې ډیر لوی دی نور دعاګانې کولې شو سبح قدوس رب الملائکه والروح دغه شانتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا غي درست موږ چې پاسو نو خو به ودرېګو سمع الله لمن حمدا اوري الله دا غچا چې څوک د الله صفاتونه بیانوي الله دا غي سوالم قبلې ربنا لك الحمد اے رب زمنگا تعالی رسنا دا ربنا لك الحمد ویلشی ربنا ولك الحمد ویلشی اللهم ربنا لك الحمد هم ویلشی بیا دا غیر استاد کلمات سی وایا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا دین رستا بیا مونږه سجدی لزو چې سجدی لزینو داسې سجده وکې چې لاسونه کې دي او دا تندې په دې ځمکه باندې کې دي نو دا لاسونه به د خپل خېټه سره نه یوځای کوي او دغه شانتي دا ورانان به د خېټې نه لري ساتي دا لاسونه به د تشو نه لري ساتي چې دا چې دومره لوړی په ځمکه پورې به سم نه لګي دا د نبی علی اسلام د طریقې نه مخالف طریقه ده مونږ بس کو چې تقریبا داسې مونږه قاعده وکړو چې ستاد د لاسونو په منځ کې ریپورټ غوندي ورغموټه داسې تیریږي نه چې تیرې دی شي دا لاسونه په ځمکه پورې پیوسته کوي نه دغه شان دي دا خېټه به د دې ورانانو سره پیوسته کوي نه دا لاسونه به د تش سره یو ځای کوي نه او لاسونه به مخ ته کېدي او سبحان ربي الاعلى پاک دې رب زما چې ډېر لوی دی درې ځله وایا پنځه ځله وایا اووه ځله وایا طاقت څومره ویلی شي نورې دعاګانې په سجده کې ویلی شي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي زما بنده چې ماته ډېر نږدې نو په سجده کې ماته ډېر نږدې او بیا هغې وروسته چې راپورته شي الله اکبر دا کلمات دعاګانې وایي اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهديني واجبرني وارزقني لکه ناستې بیا بلې سجدې له لاړې هغه سجده هم دې وکړه بیا دې دویم رکعت سر ته ورساو بیا د هغې نه وروسته ته په قاعده باندې کښېنې قاعده اوله چې کله لمونځ خلاصېږي بیا هغې ته قاعده اخره وایي نو چې کله ته په قاعده کښېنې نو داسې به ووایي التحیات لله والصلوات والطیبات التحیه معنا دا چې زه خپل رب ته هدیه پیش کوم التحیات لله زما د خولې عبادت او زما د بدنونو عبادت د الله دپاره التحیات لله څوک ته پیشکشي وي ټولې هدیې د الله تعالی دپاره دي که زه په دې خوله سب کوم که زما روجې دي که زما منځونه دا ټول د الله دپاره دي او بیا د هغې سره بیا وایي چې والصلواتو مطلب دا بدني عبادت والطیباتو مالي عبادت دا ټول د الله دپاره دي موږ لنډه داسې معنی کولی شو التحیات لله والصلوات والطیبات عبادت قولی عبادت بدني عبادت مالی دا ټول د الله دپاره دي السلام علیک سلامتی دی پتا بنی ایها النبی اے پیغمبر ورحمت الله رحمتون د الله دی پتا بنی و برکاتو برکتون د الله دی پتا بنی السلام علینا سلامتی دی بمن بنی وعلى عباد الله الصالحین بندگان صالحان دی اشهد گواہی کوم الله اله الا الله چې نشته معبود برحق سوا د الله نه واشهد ان محمدا عبده ورسوله گواہی کوم چې محمد علیہ السلام د الله بنده دی او د الله رسول دی اللهم صل على محمد يا الله رحمت نازل کې په محمد عليه السلام وعلى ال محمد فعال د محمد عليه السلام كما صليت على ابراهيم لك رحمت نازل کړو په ابراهيم عليه السلام وعلى ال ابراهيم فعال د ابراهيم عليه السلام انك حميد مجيد یقینا تستایل شوی د لوی درجه خاوند اللهم بارك الله برکت نازل کی علی محمد په محمد علیہ السلام وعلى ال محمد فعال د محمد علیہ السلام كما باركت على ابراهيم لکتا برکت نازل کړو په ابراهيم علیہ السلام وعلى ال ابراهيم فعال د ابراهيم علیہ السلام انك حميد مجيد یقینا تستایل شوی د لوی درجه خاوند دین رست بیا موږ دعا داسې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه اے الله راکې موږ ته په دنیا کې خنیمتونه خوشحالي وفي الاخره حسنه او په آخرت کې اجر د خو عملونو وقنا عذاب النار او وساته موږ د عذاب د ورنا نو دا دعاګانې کو دي علاوه نور دعاګانې شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا حضرت ابوبکر صدیق ته پوښتنه چې اې الله نبی ماته دعا راوخای چې مانځ کې ویما هغه ول تاسو وای اللهم انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم دغه شانت نبی صلی الله علیه وسلم بدا دعا ویلا
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تاسو کو چې اې د الله نبی موږ په دې مانځ کې د قرض نه پناه غواړو چې الله موږ د قرض نه بچ کړي. هغه ویل او کنه اې عائشہ چې په چا قرض نه هغه په پریشانو کې نو د دې وجنه په مانځ کې د الله نه دا سوال مو چې الله ما د ګناهونو نه بچ کړي او ما د قرض نه بچ کړي چې ما باندې قرضونه نه او زما ژوندۍ خه د خوشحالي. دین رستا کمنګا دعای قنوت وایو نو هغه دعای قنوت دوه قسمه دعای قنوت دي. یو دا دعا د نبی صلی الله علیه وسلم منقول ده چې موږ دې وایو چې اللهم انا نستعينك ونستغفرك اللهم انا نستعينك الا موږ مدد غواړو ستانه او بخنه غواړو ستانه ونؤمن بك او ایمان لرو پتا باندې ونتوکل عليك او اعتماد کو پتا باندې ونثني عليك الخير او ثنا و تعالی د خیر صفاتونه کو استاخه ونشکرک شکر ادا کو د نعمتونو استا ولا نکفرک او ناشکری نکو د نعمتونو استا ونخلع جدا کی ومن ونترکو فرید منغا ما يفجرک اغه سوک چې خلاف ورزي کې له حکم استا. اللهم اياك نعبد الا من خاص تا بندگی کو ولك نصلي تعالی منذ کو ونسجد تعالی سجدي کو واليك نسعى او تا طرف تا درمنډي وهو ونحفظ او تا تمغا تا طرف ته روان تا طرف ته عجزي کو تا طرف ته کوشش کو ونرجو رحمتك وبيت ساتو د رحمت ستا ونخشى عذابك يريق د عذاب ستانا ان عذابك بالكفار ملحق او یقینا ستا د عذاب د کفارو پور پیوسته ده. نو بدیم دعای قنوت کې موږ د الله سره یو وعده کو چې الله ستاسو د حکم سو خلاف دی هغه سبب زما ورانه هغه سبب زما بایکاټي. نو دا موږ د الله سره یو وعده کو لیکن کاش کې دا موږ ته نه یاده په مانځ کې نماستنی ویلي خو موږ ته معلومه نه چې لکه ما خو بیګا ویلي چې اللهم اياك نعبد ولو كان نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفظ. دغه شانتي موږ د موږ دایری چې موږ دا ویلي چې موږ دا ویلي چې یا الہ العالمین چې ستا د حکم سو خلاف ورزي کوي نو دا غي سره زمونږه بایکاټ ته دا غي سره زمونږه ورانه ده. ونخلع ونترك من يفجرك دا موږ د دې څه مطلب دی؟ دا مطلب دی چې اے الله ستا د حکم نسوک باغیان دي دا غي سره زمونږه روغ نه نو دا په کار چې موږ د خپل دعا یادې د خپل وعده یادې دین وروسته بل دعا کومه یاد کړی او هغه ویلې شو نو هم ویلې شو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. الہ العالمین دی منگلا د صحیح مانزو کولو توفیق راکی او الہ العالمین دی منگا صحیح مان گزار کی او پسورات المستقیم دی الہ العالمین من قائم کی او د دنیا او د آخرت د پریشانو دی فتنون دی اللہ تعالی من بچ کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبه اجمعین.